ګرانو کتونکو دا ویډیو وګورئ او واورئ نو په دې باندې بیا خبره کوو. دا تاسو وګورئ. غاړې د پاره بندولی شي، کور کې مخ په قبله داسې لګولی شي. دا وګوره تاسو زما خپله دې غاړې نسواري وي، سری شنی چې ښځې د الله فضل و کرم سره کاکا ماشوم دا وابئ سلطاویز دا نظر دپاره پوړې جادو ټونې دپاره واړه زیر کې جړا کې خاورې دې له به کپړې کې سرمن کې بندوئ په غاړه کوئ 50 روپۍ دي یو که 10 روپۍ دا چې د پبو میله ده او په سړک باندې ناست ولاړ دا مداري یو طرف ته ورسره د مارانو او د سمسرو چې کومه خاوره ده هغه پرته ده او بل طرف ته همغه ځمکه باندې د قرآن مجید د آیاتونه ایښي دي او دا د چاټ په صورت کې جوړ کړي دي او وایي دا تا د هر قسمه مرض علاج دی او د هر قسمه برکت د روزګار او د رزق ستا وسیله ده او دا خرڅی. نو ده ګورم په معاشره کې د ټولو نه زیات مذهب خرڅیږي. دا د قرآن آیاتونه، دا اسلام، دا مذهب چته په منبر او محراب باندې خرڅیږي او چته په جومات کې خرڅیږي، چته په پارلیمنت کې او په ایوانونو کې او په سیاست کې خرڅیږي او چته په روډونو باندې د تعویزونو په صورت کې داسې خرڅیږي لکه دا تاسو ګورئ. انتهایی افسوسناکه خبره ده. ما وختي وکتل نو په دې مې سوچ کولو چې دا مذهب سره مونږ کومه لوبه کوو، قرآن سره، حدیث سره، دین سره زمونږ دا لوبه ده چې یره خورول او د هغې په صورت کې دا شیزونه خرڅول، دا آیاتونه خرڅول، دا به وایي تاسو له کاروبار هم درکوي، دا به رزق هم درکوي، دا تاسو وګورئ جی او دا به تا هر قسمه مسلې دي. د دې سړي خپل اودس نشته، د په ډیران باندې د نالۍ په غاړه باندې د قرآن آیاتونه ایښي دي. دا د قرآن مجید بې حرمتي نه ده، همدغه بې حرمتي ده. زمونږ په ایوانونو کې هم کېږي، زمونږ په جوماتونو کې او په مختلفو پیرخانو کې او په دغه کې هم کېږي. مطلب دا دی اصل چې کوم د اسلام تشخص دی، مذهب، قرآن، علم، د هغې بې حرمتي کېږي لګیا دی او د دې خلکو د لاسه د داسې تعویزګرو او مداریانو د لاسه د دین بدنام دی، مذهب بدنام دی، د جومات بدنام دی، مدرسه بدنامه ده، خانقاه بدنامه ده، پیرخانه بدنامه ده، آستانه بدنامه ده او د هغې علاج نه کېږي. دا ما وختي وکتل نو افسوس راله راغو او هلته مې ملګري ته وې چې جي همدغه سلسله ده روانه ده. د دې وجې نه زمونږ چې کوم کریم د پایي عالمان هغه بدنامیږي او د هغې نوم باندې دا ځک لګي او دی ته څوک څه ویم نه. دا کولو دنده ده چلیږي او په 50 روپۍ باندې خلق علي. ځکه هر سړی پریشانه دی، هر سړی په مسایلو او مشکلاتو کې ګیر دی. خو افسوسناکه خبره دا ده چې مونږ یې صرف په تعویز او په چاټ مخ وله قبلې ته که په دیوال یې ولګه او په دې باندې به مونږ کامیابي مومو. دا افسوسناکه ده. قرآن کې الله فرمایي چې قرآن طرف ته متوجه شه ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. چا چې د قرآن نه روګرداني وکړه، قرآن باندې عمل نشته، قرآن نه مخ واړولو، نو د هغه ژوند به هغه تنګي او د هغه معیشت به تنګي، د هغه کاروبار به نه فراخه کېږي، د هغه رزق کې به برکت نی. مونږ قرآن نه مخ اړولی دی او په داسې طریقو باندې مونږ فلا مومو. تر کومې چې په قرآن باندې زما عمل نشته، د قرآن ویمه نه، د قرآن د الفاظو نه بې خبره یم چې په دې کې څه لیکلي دي. قرآن مجید صرف زه په تاخ کې کېدم او غلاف ورته اچوم، قرآن مجید زه په ځان باندې عملي کوم نه، نو تر هغې پورې د قرآن مجید تا ته فایده نه رسېده او دا زه ګڼمه دا د قرآن مجید غټه بې حرمتي کېږي دا په داسې صورت کې.